الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. د اتوار ورځ ده او د سیرت نبوي صلی الله علیه وسلم چې کوم سلسله زموږ شروع ده تقریبا د 18 کلاس دی نن. د دې نه مخکې د عام الحزن ذکر کړی شو چې ابو طالب وفات شو د نبی علیه الصلاة والسلام تره او د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه بیبي چې هغه د رسول الله سره په هر تکلیف او په هر مشکل کې ولاړه وه او د نبی علیه السلام دپاره یو لویه حوصله وه، خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها. هغه وفات شوه په 10 کال د نبوت باندې او دغه کال ته رسول الله صلی الله علیه وسلم عام الحزن ویلو، یعنی د غم کال. په تاریخ کې په دې نوم باندې دغه مشهور دی. او کله چې دا دواړه وفات شو نو دا نبی علیه السلام دپاره یو پناه او سایه وه، خو چې کله دا وفات شو نو د کفارو د قریشو ډېر زیات مشکلات نبی علیه السلام ته او د هغه ملګرو ته هغه شروع کړو. د هغې تذکره په وخت کې مختصرا شوه. نبی علیه الصلاة والسلام دې خبرې ته موږ اشاره کړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم طایف ته لاړ د دې دپاره چې کېدای شي هغه خلک ماله پناه راکړي، ولته زما د قوم نه ماته هلته ډېر عزت میلاو شي، پذیر غیرت میلاو شي، ماله هغې زما خبره ومني. رسول الله صلی الله علیه وسلم په 10 کال د نبوت باندې چې دا تقریبا د شوال میاشت وه او د مۍ آخرۍ ورځې وي او یا د جون اولنۍ ورځې وي او 619 عیسوي کوم چې زموږ د عیسوي حساب دی دغه کالو. رسول الله صلی الله علیه وسلم اراده وکړه چې طایف ته لاړ شي، هغه خلکو له دعوت ورکړي د دین او اسلام ته راوبلي. دا طایف د مکې نه تقریبا 60 میل په فاصله باندې و چې نن سبا د کیلومیټر حساب ته واړم تقریبا 90 کیلومیټر جوړیږي. نبی علیه الصلاة والسلام د ځان سره خپل غلام آزاد کرده غلام زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه سره کو او پیدل روان شو، ځکه د نبی علیه السلام سره هېڅ وسایل نه و. په هغه وخت کې چې کومه د سورلۍ ذرایع یا اوښان یا اسونه د نبی علیه السلام سره هغه نه و، پیدل روان شو. په لاره کې د مختلفو قبایلو سره میلاو شو، دعوت یې ورله ورکړه خو هېڅ چا هم دعوت ونه مانه. او په آخر کې چې رسول الله کله طایف ته ورسېد، بنو ثقیف چې کومه قبیله ده هلته ورسېدو، نو د هغه ځای کې چې درې کوم غټ غټ سرداران د هغې سره ملاقات وشو. د درې واړه د یو پلار زامنو ورونو، د یو نوم دی عبدیا لیل او د دویم نوم مسعود او د دریم نوم حبیب. نبی علیه السلام به ترتیب د ټولو سره میلاو شو. ورنسې چې کله میلاو شو نو هغه ورته وویې که ته چېرته د الله پیغمبر یې که نه په ما دي زه د مکې زه د بیت الله شریف پردې سیرې کړمه. دا اصل کې د اردو د هغه محاورې په شانتې محاوره وه چې اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہو تو میری غارت ہو، یعنی زه دې تباه شم. څنګه چې دا خبره ناممکنه ده چې زه دې لاړ شم او زه د مکې د بیت الله شریف پردې سیرې کړم او الله دې په ما عذاب راولي، زه دې ته جوړ شم. نو دغه شان دا ناممکنه چې مړه تا الله پیغمبر جوړ کړی، ته پیغمبر شې رالی. نو نبی علیه السلام ته ډېرې سپورې ستغې چې ورته مونږ وایو بدې ردې نبی علیه السلام ته وویلې. رسول الله دې بل ورور ته راغی، هغه له دعوت ورکړو. هغه ورته ووایې وایي مړه په دې ټوله دنیا کې تا الله لیدلی، ته پیغمبر جوړولی، نور هېڅ څوک هم نه و. وایي ځه. او د نبی علیه السلام خبره ونه منله. دریم ته چې کله نبی علیه السلام ورغی نو هغه ورته وایي زه ستا خبره اورېدل نه غواړم، ستا زه خبرې کول نه غواړم. ځکه داسې نه غواړم که چېرته واقع د الله پیغمبر او په حقیقت کې رښتونه پیغمبر نو ستا سره بحث کول دا په خپل ځان باندې د عذاب راوستلو د دعوت سره مشابه دی چې زه د الله د عذاب ته دعوت ورکوم چې ما د عذاب راشي. او که ته پیغمبر نه یو، ته دروغ وایې نو دروغجن سړي صدا زه خبرې کول نه غواړم.
نو د نبی علیه السلام مایوس شو او رسول الله ترې راپاڅېد او خدای ورته وویې چې بس تاسو چې هر څه کول او سم ویل هغه مو وویې خو دومره مهرباني صرف وکړئ چې دا خبره د ځان سره وساتئ او بل چا ته دا خبره مه کوئ. او رسول الله بیا تقریبا 10 ورځې په طایف کې قیام وکړو. د هغه ځای د مختلفو سردارانو سره ملاقاتونه وکړو. خو د ټولو ظالمان نبی علیه السلام ته ډېر مایوسکون جوابونه ورکړو او ورته یې وویل زموږ د علاقې نه وځه ونه تا موږ سنګسار کو مړ به دې کو په خپل دین باندې موږ مضبوط یو موږ ستا دین قبلول ته تیار نه یو د یو الله عبادت کول ته موږ تیار نه یو موږ د خپلو خدایانو عبادت کوو په کوم باندې چې موږ خپل مشرانو او خپل پلاران موندلي. رسول الله چې کله بیا د هغو نه مایوس شو نو دغه ظالمانو نبی علیه السلام چې کله د وتلو اراده وکړه نو دغه خپل بدماشانو خپل لوپرانو خپل نوجوانانو ته حکم وکړو چې دا پیغمبر تنګ کوي په دې پسې پړقې ووهئ شپېلي پسې ووهئ د ده بې عزتي وکئ او بیا یې په کاڼو باندې وولئ. نبي علیه السلام چې کله راووته او زید بن حارثه رضی الله عنه ورسره دی په لارې کې چې کله راغل نو په ګڼ تعداد کې دا اوباشان او دغه بدماشان راوتي وو چې د نبي علیه السلام د لارې د دواړه سایډونه په دې لاینونه جوړ شوي په قطارونو کې ولاړ او په رسول الله پسې ټوکې کولې بدې ردې ورته ویلې پړقې پسې والې شپېلې پسې وال چې څه دې کېدو نبي علیه السلام په ګستاخۍ کې هېڅ هم پکې څه کمی پکې پرې نه ښودو او تر دې پورې چې بیا په نبي علیه السلام باندې د کاڼو ګزارونه هم شروع کړو او نبی علیه السلام هم زخمي شو. زید بن حارثه به چونکې د ډال کار کاوه نبي علیه السلام ته به ودرېده چې دا ګزار په ما باندې ولګي په نبي علیه السلام باندې ونه لګي. نو زید بن حارثه د هغه سر هم زخمي شو. نبی علیه السلام تر لرې پورې لاړ چې کله تقریبا 3 میله سفر وکړو نو هلته د مکې د عتبه او شیبه چې دا د ربیعه زامنو د نبی علیه السلام د نږدې خاندان خلکو د دې باغ والته رسول الله په هغې کې پناه واخیستله او چې کله په باغ کې د پناه اراده وکړو پناه یې واخیستله نو دغه اوباشانو بدماشان دې بیا دغه ځای نه واپس شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د انګور د بوټي د سایې لاندې یو دیوال ته ډډه وواله او ډېر زیات مایوسکون حالت کې کېناست او ډېر زیات بد حالت و او نبی علیه الصلاة والسلام په دغه وخت کې دا دعا وغوښتله چې هغې ته دعای مستضعفین وایي. اوږده دعا د نبی علیه الصلاة والسلام د الله رب العالمین نه دا دعا وغوښتله چې اللهم الیک اشکو ضعف قوتي یا الله زه تا ته د خپل ضعیف قوت او د خپلې کمزورۍ د هغې شکایت کومه وقلت حیلتي او د خپلې بېدستۍ شکایت کوم تا ته وهواني علی الناس او زه د دې خلکو په باره کې شکایت کومه چې دوی زما څومره سپکاوی وکړو زما څومره بېعزتي وکړه. او بیا نبی علیه السلام یا ارحم الراحمین نبی علیه الصلاة والسلام بیا وفرمایل عرض وکړه الله ته چې انت رب المستضعفین و انت ربي یا الله ته خو د مستضعفینو د کمزورو خلکو ربې او ته زما هم ربې الی من تکلني تا زه چا ته سپارلی یم الی بعید یتجهني ام الی عدو ملکته امري یا الله تا زه لرو خلکو ناشنا خلکو ته سپارلی یم او یا دې زه دشمن ته سپارلی یم چې هغې ته زما ټول کار سپارلی شوی دی. او بیا نبی علیه الصلاة والسلام ګوره وویل د خپل آخرت اوسه غم دی ښه مایوسه نه دی خو صرف په دې باندې دا اوسه غم دی چې په دنیا کې هم دا حالت دی وایه زما باندې الله غوسه دی په ما باندې منه الله خفه دی که ولې داسې کېږي. نبی علیه السلام بیا داسې وویل چې ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالي یا الله که ته ما غوسه نه یې او ته ستا عذاب په ما باندې نه یي نو بیا هېڅ څه پروا زما نشته خیر د هر څه به زه بیا برداشت کومه ولکن عافیتک هي اوسع لی لیکن ستا عافیت زما لپاره ډېر زیات وسیع او ډېر پراخه دی د دې خبرې نه چې اعوذ بنور وجهک الذي اشرقت له الظلمات یا الله ستا په هغه مخ باندې پناه غواړم چې د هغې په وجه باندې دا توکې تورې تیارې سپینېږي او وصلح علیه امر الدنیا والآخره د هغې په وجه باندې د دنیا ټول اوامر او ټول امور او ټول حالت چې کوم دي نو د هغې اصلاح کېږي. او نبی علیه الصلاة والسلام بیا دا دعا وغوښتله چې من ان تنزل بي غضبک یعنې ستا رحم او ستا عافیت زما لپاره ډېر وسیع دی دغې نه چې ته به ما باندې
خپل عذاب را نازل کړي ویحل علی سخطک علی عتبی او ستا عتاب په ما باندې نازل شي ستا غصه په ما باندې نازل شي نو دې په مقابله کې ستا رحمت ما ته ډېر زیات وسیع او ډېر زیات پراخه دی. بیا نبی علیه صلات وسلام فرمایل چې حتی ترضا یا الله تر دې پورې چې ته زما نه راضي شې لا حول ولا قوة الا بالله یا الله نشته دی نیکۍ طرف ته اړول او د بدۍ نه منع کېدل مګر ستا په قوت باندې او ستا په مدد باندې دا دعا نبی علیه صلات وسلام وکړه او د ډېر عاجزۍ او د ډېر زیات مایوسۍ په حالت کې د طایف نه نبی علیه السلام دغلته واپس شو. دا عتبه او ربیعه عتبه او شیبه چې دا د ربیعه زامنو نبی علیه صلات وسلام ته ګوري دا ټول کیفیت دې ته حیران شو او کوم خانداني تعلق او کوم خانداني نرمي چې په زړه کې هغه په دې کراو براو شوه ځکه دوی د خاندان سره نبی علیه السلام خفه شو په یو قسم د خپل غلام ته وکړو که د هغه عاداس نه و ولاړ شه دې سړي ته دقه انګور نه یو غونچه راوشوکه چې دی وخوري هغه راغی نبی علیه صلات وسلام له یو غونچک راوشوکه او نبی علیه السلام بسم الله وکړه او په بسم الله سره یې په خوراک باندې شروع وکړه. عاداسو ته وایي ناشنا الفاظ مې ته نه واورېد تعجب یې وکړو وایي دا الفاظ ما په دې علاقه کې د چا نه دی اورېدل. نبی علیه السلام ته تپوس وکړو ته څوک یې خپل تعارف راته وکړه او ته د کوم ځای کې یې هغه وایي زه عیسایي یم د مذهب نه دین نه خو زه عیسایي یم د عیسی علیه صلات وسلام پیروکار یم او کوم چې نین و مقام دی د هغه ځای زه رهایشي یم او دې کسانو سره زه نوکر یم غلام یم. نبی علیه صلات وسلام ته وفرمایل چې آیا ته د یونس ابن متا د علاقې زما ورور دی هغه د یونس ابن متا تر هغه د علاقې ده نور هم تعجب وکړو ته یونس ابن متا څه پېژنې علیه الصلات وسلام پیغمبر نبی علیه السلام ته وفرمایل چې هغه زما ورور دی اخي هغه زما ورور دی ځکه هغه هم د الله پیغمبر او زه هم د الله نبی یم د الله پیغمبر یم. دا داس تاریک راښکته شو د نبی علیه صلات وسلام په مخ باندې هم نبی علیه السلام ښکل کړو د نبی علیه السلام لاسونه هم ښکل کړو د نبی علیه السلام په خپو باندې هم بوسه ولګوله رسول الله یې ښکل کړو. دا عتبه او شیبه د دوه ورونه چې دا د ربیعه زامن دي د دواړو یو بل ته وکتل ورته وویل ګوره دا سړی زموږ دا غلام هم بېګړه دا هم لکه چې بېلارې کړو چې کله دا بیرته راغی عاداس عتبه او شیبه ورته وایي څه چلو دا څه معامله وجي دا چې راښکته شو نبی دې سړي ته دی د هغې لاس یې ښکل کړو خپې یې وله ښکلې کړې دې څه وجه وه هغه ورته وایي چې ای زما مالکانو زما مشرانو دا سړي کې په دې سړي نه په دنیا کې بهترین انسان ما ته په دنیا کې نه ښکاري په نن سبا زمانه کې ځکه د ما ته هغه خبرې وکړې چې دا د الله د پیغمبر نه علاوه نور څوک نه پېژني په دغه خبره باندې نور خلک نه پوهېږي پته ولې چې دا د الله پیغمبر